वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। ज़मा इज़्ज़तमंदो यो दो आयता द मौक़े मुनासिब यो द सूरे आले इमरान मां तिलावत क और यो द सूरे अनआम मां तिलावत क न सूरे आले इमरान के अल्लाह जल्ल शानु फरमाई व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन और तासु ब आलाई तासु ब गालिब यही तासु ब बरियाली यही और तासु ब उच्चत यही बशर्ती के तासु मोमिनान नहीं। उस बपदी खबर बांधे द मुख्तसर उनते बहस तासु सर कोमा चिद अल्लाह खबरा आफ बिल्कुल हक था। कुरान हक ते, अल्लाह हक ते। द कुरान मुकाबले की हर खबरा बातिल था। द अल्लाह द किताब खिलाफ हर खबरा बातिल था। नो अल्लाह उवे मुंसरे वादों का और दागी मिसदाक तीरशिविम दी नबी अलैहिस्सलाम पस द कुर्बानैना सहाबा पस द कुर्बानैना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदौर के टोल मखलूक अगा मुश्रिकों खुदा अरब मुश्रिकीनू अगम मुश्रिकानू अगई अल्लाह मन लो खो पकेवा दक से जराजम दे खबर ला कि मुंगम अल्लाह मनू खो पकिश्ता और अल्लाह जुमले शर्तिया बयान का जुमले शर्तिया देता हुई चरी की यो शर्त दागे शर्त भी दागे जजावी नुदी की जुमले शर्तिया अल्लाह बयान का व अंतुमुल आलौना मोमिनान हुई फातिह कौम तासु यही गालिब कौम तासु यही बरियाली तासु यही पर दुनिया बांध उच्चत तासु यही इन उजदल तशर्तिये दे इन कुंतुम बशर्ती की तासु मोमिनीन मोमिनान नहीं। उस दिमुन बहैसियत दा तमामी दुनिया नजर वाचो नन मुसलमान गालिब दे तपोस कौम तासुना नन मुसलमान गालिब दे मुसलमान नन से मगलूब दे। द कश्मीर हाल उगोरा द पाकिस्तान हाल उगोरा द बोस्निया हाल उगोरा द हर जय के मुसलमान नन ख्वार और जलील दे। ज़ाहिरी तौर सरा नुमा तासु तो हुई चिदा अल्लाह किताब हक दे नन मुंग वली गालिब नहीं दागी यव वजदा दागी वजदा माल शता दौलत शता हर सश्ता पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ते एटमी ताकत ते मुसलमान एटमी क़ुव्वत और एटमी लेकिन दे मगलूब दे नो अल्लाह शर्त खो कत मोमिन नो तब गालिब
نو پوه شه ایمان مغلوب دی. نو وجه څه ده؟ وجه دا ده الله شرط ایښی چې ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې. نو پوه شه چې زمونږ ایمان کې خلل دی. زمونږ ایمان شته خو ایمان خالص ایمان نه دی. د هغې دپاره اوس زه یو بل آیت تاسو ته پیش کوم د سورة الانعام چې ما تلاوت کړی دی چې الذین آمنو هغه خلک چې ایمان یې راوړو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم او په خپل ایمان کې د ظلم ګډون ونه کو نو اولئک لهم الامن. نو دا هغه خلک دی چې امن دی لره دی وهم مهتدون او په هدایت باندې هم دغه خلک دی. هدایت یافته کوم مؤمنان دي چې ایمان یې راوړو او بیا هغه ایمان کې ملاوټ ونه کو. نن موږ ایمان راوړی نو په امن ولې نه یو؟ نن پاکستان کې امن شته، اسلامی ملکونو کې امن شته، سعودی عرب کې امن شته، یمن کې امن شته، شام کې امن شته، فلسطین کې امن شته، پاکستان کې امن شته، په هندوستان مسلمانان په امن دي. جواب به څه ملاویږي؟ جواب به ما ته څه راکېږي؟ نه نه جواب یې دی. نو مونږ غور کړی، مونږ فکر کړی چې آیا مونږ کې څه چل دی؟ مونږ کې هغه شرک دی، مونږ کې هغه بیدینی ده، مونږ کې هغه لادینیت دی چې کوم په کافر کې دی. نو بس بیا خو مادي جنگ دی. دعوت چلو د دې خبرې چې بی خپل ایمانونه صفا کوي، ستره کوي، ګند پکې پروت دی. الله وی وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. مونږ درته صفا خبره کوو، خلک به غونډ غونډ او شین شین کوي. مونږ به ستره خبره کوو، سوچه خبره به کوو. ګوره نن چې په پیو کې څوک ګډون کي ستاسو خوښ دی؟ دا راته ووایئ، جواب راکوئ. پیو کې ګډون والا ستاسو خوښ دی؟ الله سوچه پی پیدا کړي دي او دی پکې اوبه اچوي او ګډون پکې کوي، یا پوډر پکې اچوي یا د پوډرو نه پی جوړوي. دا د مخلوق خوښ دی؟ ولې نه دی خوښ؟ د الله په سوچه پیو کې دی ملاوټ کوي. مثالو والا ستاسو خوښ دی چې په کورکمن کې او په مثالو کې او په مرچکو کې ګډون کوي؟ هغه ستاسو خوښ دی؟ نه دی خوښ که نه؟ هر یو وایي الله دې بېخ وباسي، وایي الله دې تباه کړي، وایي دا خو ډېر لوی بې ایمانه دی. د پلو منډایانې وګورئ، پلی چې کوم دی خرڅېږي پېژنئ که نه مونږ پلي، او دلته دې علاقه کې هم کېږي، مانسېرۍ علاقه کې دغه کې په دې کې پک ګټئ، آتش پلی پکې ګډئ او هغه صحیح پلو سره یې خرڅ کوي. نو دا ګډون چې کوي نو دی ستاسو خوښ دی؟ دا ښه سړی دی. او په ایمان کې چې څوک ګډون کوي، تعویذونه کوي، کوډې منترې کوي، بابا ورسره شریکوي، نظر ورسره شریکوي، دا هغه ملګري خبره چې دا سپیا کې پېژنې که نه، سپیا کې ورسره شریکوي چې دا کور د او ځونډی یې او چې د نظره نشي. هندو د خپل د غوا عبادت کوي او د ژوندۍ غوا عبادت کوي، او دا نام نهاد مسلمان د غوا د سوټې عبادت کوي. دی د غوا د ښکرو عبادت کوي، پکورې ښکر لګولي چې د نظره نشي، سوټه ځونډه کي، نالونه ځونډ کي ګاډي سره،
چې د نظره نشي، دا ونشي، دا ونشي. کولو والا څوک دی؟ تاسو ته وویل شول که نه، وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. که الله تاسو ته نقصان درکوي، تا ته نقصان درکوي، نو د هغه نقصان لرې کوونکی هېڅ شی هم نشته، څوک هم نشته الا هو، سوا د دې الله نه. نو یو الله زمون به الله په امن یو چې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. هغه خلک چې ایمان یې راوړو بیا یې په ایمان کې د شرک ګډون اونکه، امن دی لره دی. ای دعوه کې او ستا عقیده کې شرک دی، ستا عقیده کې ملاوټ دی، نو دا ملاوټي مسلمان ملاوټي شی زمون او دا د تاسو هم اقرار وکړو، مونږ هم اقرار کوو چې څوک ملاوټ کوي. د الله نبی وایي من غش فلیس منا، څوک چې ملاوټ کوي دی زمون نه دی، دا زما د امت نه دی. نو چې په پیو کې ملاوټ کوي هغه د نبی امتی نه دی. په دغه کې ملاوټ کوي، په مثالو کې د انسان د استعمال په څیزونو کې، په دوایانو کې، په دې څیزونو کې هغه ملاوټ کوي، هغه ستاسو خوښ نه دی. نو هغه سړی چې هغه په ایمان کې ملاوټ کوي، د الله سره نور د الله په ذات کې، د الله په صفاتو کې، د الله په حقوقو کې نور خلقو ته برخه ورکوي. زرغونه څوک کوي؟ الله کوي. باران څوک وري؟ الله وري. نو الله سره په صفاتونو کې شریکول، که هغه نیک وي او که هغه بد وي، دا زمایي نو دا کفر او شرک دی. نو دا شرک به مونږ د دې خپلو عقیدو نه چې لا اله الا الله، وګوره خالص د توحید کلمه چې بغیر د الله نه بل حاجت روا نشته، بل کارساز نشته، بل مالک د نفع د نقصان نشته، څوک مرګ ورکوونکی نشته، څوک اولاد ورکوونکی نشته، او څوک چې کوم دی نو نقصان ورکوونکی نشته، څوک فایده بغیر اسباب ورکوونکی نشته الا الله، سوا د الله نه. الله سره به مونږه شرک نه کوو، د شرک نه به څه کوو؟ توبه وباسو. نو اله به مونږ الذین آمنوا، هغه خلک چې ایمان یې راوړو، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او په خپل ایمان کې د شرک ګډون ظالم د الله نه دی. خو حدیث کې راځي الظلم ظلمات یوم القیامه، دا ظلم چې دی دا د ورځې د قیامت دا تیری دی. دی به په ورځ د قیامت مؤمن به په رڼا کې، کافر او ظالم به په تیاره کې، او په سختۍ کې به او په مصیبت کې به. نو الله وایي چې نبی علیہ السلام ورته وایي چې دا ظلم هغه دی چې سوره لقمان ولولئ، چې لقمان حکیم خپل زوی ته څه وایي؟ یا بنی لا تشرک بالله، او بچوړیا شرک مه کوه. نن مونږ خپل اولاد ته ویلي، نن خو مونږ خپل اولاد تعلیم دپاره استو او په هغه کې فیسونه هم ورکوو، پرایویټ سکولونو کې لیږو، دغه کوو، او چېرته اسلامي مدرسې ته دی لیږو، د باندې د قرآن علم کوو، د باندې د سنت علم کوو، د باندې د دین اسلام حکم کوو. نه، مونږ دې کې فیل یو. او خو دا ځکه چې ایمان دې صحیح نه دی، ایمان کې د شرک دی، د مخلوق نه یریږي، او ایمان دې برباد دی. خپل ایمان دې صفا کا، خپل ایمان دې صحیح کا. یو رب خپل خالق وګڼه، یو رب خپل مالک. د عربو مشرکینو چې هغه به ګوره د هغه دا قسم شرکو. خفه کېږئ، ما یو مثال در کوم، او هر ځای کې زه ډانګ توکلې د الله کتاب بیانوم چې وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. کله چې دی په کشتۍ کې سوار شي، ابو جهل شو، عتبه شو، ولید شو، شیبه شو، دا د نبی علیه السلام رشته داران شول، ابو لهب دي شول، دا مشرکان. دی چې په کشتۍ کې سوار شي یو الله ته چغه وی یا الله مدد، یا الله مدد. او نو دا گواہی څوک کوي؟ دا الله کوي. واذا رکبوا فی الفلک، کله چې دی په کشتۍ کې سوار شي، دعوا الله مخلصین له الدین، او الله ته چغه وی هغوی لره عقیده خالصه کي. په اوبو کې دی مشرک نه دی، په اوبو کې دی مؤمن دی. فلما نجاهم الى البر، هر کله چې په اوچه د خلاصۍ ورکو، اذا هم یشرکون، ناګهان دی شرک شروع کی چې یا لات یا منات یا عزا. دی د اوچې مشرک دی، په لونده باندې مؤمن. نن دا کلمه ویونکی په لونده باندې مشرک دی. دی چې په کشتۍ کې کینی یا علی مدد، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. دا شرک دا ابو جہل نه دی کړی. ابو جهل د دې شرک نه توبه ایستې ده چې نه زه خدا شرک نه کوم. په سمندر کې مددگار څوک دی؟ وایي ابو جهل سوی سمندر کې ذکر الله چې اکرمه رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېده د ابو جهل زوی، نو فوراً خیال یې لاړو، وی او یا الله دا کشتۍ زمونږ اوس بچ کې، او کدا صاحب نو زه بیا واپس مدینې ته ځم او د محمد په لاس کې لاس ورکوم. د هغه بیعت هغه هم دغه خبره کوي چې اخلصو، خپل الله خالص کوي، خپل دین خالص کوي. او هغه ماړګي ورته وایي فإن آلهتکم لا تغني هاهنا شیئا. ستاسو دا معبودان، دا لات، دا منات، دا گنج بخش، دا پیر بخش، دا فلان، دا فلان، دا داتا، دا گنج او دا غریب نواز، دی څه نشي کولی. ان آلهتکم لا تغني هاهنا شیئا. ستاسو دا معبودان دلته هېڅ په کار نشي راتلی. یو الله ته چغه، نو هغوی به کشتۍ کې یو الله ته چغه. نو هغه د لوندې مؤمنانو او د اوچې مشرکانو، او نن دا کلمه ویونکی دی د لوندې او د اوچې د دواړو مشرک دی. وایي د چا شرک سیوا دی؟ د یا علی مدد کشتۍ کې وایي که نه وایي؟ ای پیر بابا را ورسېږه، دا په کشتۍ کې وایي که نه وایي؟ یلو یزوانه را ورسېږه، دا په کشتۍ کې وایي که نه وایي؟ په اوچه وایي که نه وایي؟ نو داسې خلکو ته امن الله وایي چېرته دی؟ دی خو مؤمن نه دی، دله امن نشته، دی خو غالب نه دی، دی به مغلوب کومه. نو زما عزتمندو دا دعوت ته خبرې زما لږې زیات هم شوې. زمونږ پکې څه غرض نشته، غرض مو پکې شته دی د آخرت، چې الله مو د جهنم د اوره بچ کي، او الله مو جنت ځای کي. او مشرک باندې انه من یشرک بالله، یقینا څوک چې د الله سره شرک کوي، فقد حرم الله علیه الجنه، په تحقیق سره الله په هغه باندې جنت حرام کړی دی. ومأواه النار، او ځای د استوګنې د هغه اور دی. وما للظالمین من انصار، د ظالمانو څوک مددگار نشته. وای کنتم خیر امة، د امت بهترین به الیه چې اخرجت للناس، چې د خلکو لپاره ایستلی شوي. تأمرون بالمعروف، د توحید حکم به کوې، وتنهون عن المنکر، او د شرک نه به خلک منې کوې. د ځان پوهېږئ. الله دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.